सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। सूरे बक़रा 102 नंबर आयात ते अव्वल सिपारा दा। दा द्वेमा शुबहा दा पर रिसालत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे। अपदी तरीक़ा चितवे उअबुदू रब्बकुम, बंदगी कवई द यौ अल्लाह, द बलचा इबादत और बंदगी मकवई। ज़का द बलचा इबादत और बंदगी दा शिरक दे। नो सुलेमान अलैहिस्सलाम चे इबादत द गैरुल्लाह कड़े व नऊज़ु बिल्लाह। ज़का ग जादू कवला व जादू दे के इस्तिआनत द बलचा न दे, मदद तलब कवल द बलचा न दी। नो लिहाजा दा खो इबादत द गैरुल्लाह शो। औ तो अगत पैगम्बर वे नो मंग ज़कस्ता पैगम्बरी न मनो चे नऊज़ु बिल्लाह तो यौ साहिर ता पैगम्बर वे। द्वेम मसला दा चे त सिहर त कुफर वे चे जादू दा कुफर दे। और अल्लाह ताला फरिश्ते रा लेगले वे द तालीम द सिहर द पार चे खल्को ता सिहर ज़दा कई। नो त कुफर वे अल्लाह फरिश्ते रा लेगली नो द दे वजह मुंग स्ता पैगम्बरी न मन। नो द दे द्वाड़ो शुबहो जवाब पदे आयात के दे। अव्वल बद आयात शान नुज़ूल बयान को, ब्याबा सिहर मुतालिक ख़बरों को, ब्या पदे की यौ वाक़िआ द मशहूरा द हारूत और मारूत मुतालिक अब बयान को बागे बांधे व ब्या मुफस्सिरीनों चे कम एतराज़ात कड़ी अब पे ज़िक्र को। नो कटे मो ब्या बद आयात तफसीरों को कनो नो इंशाअल्लाह आयात तफसीर व ब्या सबौ। शान नुज़ूल उलमाए किरामो ज़िक्र करे
چې د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې سحر ډیر زیاتو او طریقې کار داو چې شیطانان به بر اسمان ته ختل او اسمان کې به د فرشتو خبره اورېدې نو یو خبره نیمه به واورېده لاندې به راکوشو کاهنانو ته به دا خبره ذکر کړه کاهن به د هغې یوې خبرې سره سل خبرې نورې یو ځای کړې او خلکو کې به مشهوره کړه نو چې دا یو خبره به صحیح شوه نو خلکو به وګوره یو صحیح شوه دا نور هم ټیک کېږي لکه دلته هم داسې که د شریعت موافق څوک وي او که نه وي خو چې دمې په یو کس کار وکړو نو خلک ورمنډې وی دلته دمګری دی او اگر که د شریعت مخالفي نو هغوی به هم دا کار کو بیا د کاهنانو کتابونه ولیکل او په کتابونو کې جناتو ته علم غیب ثابت که چې دوی په علم غیب پوهیږي ځکه د غیب خبرې راوړي او موږ ته کوي نو سلیمان علیه السلام ته چې کله پته ولګېده نو دا ټول کتابونه ضبط کړه راجمع کړل او د تخ لاندې دفن کړه خښې کړل نو سلیمان علیه السلام چې تر کومې ژوندی و نو شیطانانو خو کتاب ته لاس نه شو وړی ځکه هغوی پې سوځېدل او دا نور خلق دینا خبر نو کم چې عام خلقو او سلیمان علیه السلام چې کله دنیا نه رحلت وکړ نو بعد بیا خلکو مشهور کړه چې د سلیمان علیه السلام دا بادشاہي خو په سحر چلیدا دا خو په جادو روانه و او کنه منی شیطانانو د خلکو دا خبره وکړه کنه منی نو تاسو د تخلاند زیرا وکنی وګورئ هغه کې د سحر کتابونه دي خلکو چې هغه زیرا وکنستنو کتابونه پکې پراتو نو هغه وی چې او دا خو په سحر چلیدا نو هغه نه رستا دغه خلکو يهوديانو خپل کتابونه تورات پرې خود او سحر پسې روان شو جادو پسې نو د دې وجنم پرون آیات کې ذکر شو چې کتاب سکو وراء ظهرهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم اهل کتابو کتاب شاته غرزو نو د شاته غرزولو مفسرین معنی ذکر کوي چې شاته غرزولو نه مقصد څه دی نو شاته غرزولو نه مقصد دا دی چې عمل په پرېږدي کتاب راغسته نه دی چې شاته غرزولې کتاب مخې ته دی خو عمل په نه کوي کتاب شته دی خو تلاوت نه کوي کتاب شته دی خو حلال ته حلال او حرام ته حرام نه وي مفسرین فرمایي چې هغه د خپل کتاب ډیر قدر کو ډیر عزت کو او دا قدر او عزت قدر او عزت د حد پورې و چې هغوی به خپل کتاب په سونه باندې لیکو او ابه په سونه ښایسته کو سره زر او سپین زر هغه به په کتاب باندې چړکاول لیکن عمل په نه کو نو د دې وجه الله وایي چې کتاب شاته وغورځو نو منګم کتاب قرآن عظیم الشان چې د دې تلاوت نه کو نو دا کتاب شاته غورځول دي ځکه قرآن خوده د پاره نه دی راغلی چې موږ کله وادینو د ناوې د سر د پاسه اونیسو چې بس بختوره شي بختوره به علی چې کله په قرآن پوي چې پوی نه نو اسه د سر د پاسه نیول هغه ته फायदा نه کوي یا قرآن دې د پاره چې موږ راوالو ادیره کې تقسیم کو چې مړی ته ثواب ورسي قرآن دې د پاره دې چې موږ په عمل کو موږ زده کو تلاوت وکړو د الله د طرف راغله خط ته چې په دې ځان پوي کو او کدا سې نه نو کتاب ورسته غورځول دي
نو هغوی ته ځکه ذکر شو چې کتاب رسته وغورځو، وجه د رسته غورځولو داوا چې هغوی خپل کتاب باندې عمل پرېښود او سحر پسې روان شو، جادو پسې. نو ځکه فرمایي چې کتاب یې پرېښود. ماده د سحر یعنی سین حا او را دا الفاظ دا قرآن عظیم الشان کې 63 بار ذکر دی، 63 ځله، او په شپږو وجوهو سره ذکر شوي، شپږو معنو سره. یو په معنا د اړولو د حق چې حق نه واوړي سړی، په سورې مومنون کې ذکر ده. دارنګ په معنا د جادو سره په واقعه د موسی علیه السلام کې 39 بار ذکر شوی لفظ د سحر. دارنګ په معنا د جادو سره په باره د قرآن کې د طرف د منکرینو نه چې منکرینو قرآن ته سحر ویلې، نو دا قرآن کې 14 ځله ذکر شوی دی. او دارنګ دلیل نیول د طرف د منکرینو نه په سحر سره، نو دام قرآن کې ذکر دی سورہ شعراء 153 او 185 نمبر آیات کې. او دارنګ په وخت د سحر باندې دلالت کوي سورہ قمر کې ذکر دی. نو دا هغه د سحر معنی او ذکر د سحر قرآن کې. په معنا د دروغ سرم سورہ هود کې ذکر شوی. اقسام د سحر چې سحر په څو قسمه ده، نو د دې یو څو اقسام دي، لیکن قسمونه ټول چې دي نو ټول هغې پسې تلل یا حرام دی او یا کفر دی. یو تش سحر د کلدانیین وی یا کشدانیین چې دا په زمانہ د ابراهیم علیه السلام کې مشهور، ستوري به مخاطب کول او داغې په ذریعه به سحر کو، نو دیته دغه نوم اغسته. دویم نمبر سحر د اصحابو د اوهامو، لکه دا بیا په 2 قسمه ده. یو خو هغه دی چې هغه جایز، لکه یو سړی یو کار کوي خو د هغه اختیار کې نه، لکه یو نیک انسان دی او د هغه نه یو کار صادر شي، د هغه په اختیار کې نه دی، الله یې ښکاره کړي. یو ولی او بزرګ دی، د هغه نه یو کار صادر شي، نو دا جایز. یو دی لکه سحر د دجال چې هغه به خلک مړه کوي، ژوندي کوي، جنت او جهنم او ښکاره دا به ورته ښیي، لیکن هغه سحر دی. دارنګ استعانت مدد طلب کول په خیالاتو باندې، دام یو قسم د سحر دی. او سحر د نظر بندۍ چې نظر بندۍ خلکو ته، لکه دا لارو کوڅو کې چې کوم مداریان دی او کوي دغه شیز. او علما فرمای مفسرین چې د موسی علیه السلام په زمانه کې کوم ساحرانو نو هغه دا کار کړو، د خلکو نظر بند کړو، په خیال کې ورته دا کونټۍ امسا او دا پړي داسې ښکارېدل لکه دا چې روان او منډې وهي، حالان کې روان نو. 5 نمبر سحر په استعمال د پټو آلاتو سره، داسې آلات پکې استعمال کړي چې تا ته ښکاري چې دا منډې وي، حالان کې هغه منډې نه وهي. لکه مفسرین فرمایي چې ساحرانو د موسی علیه السلام په وخت کې چې کم ساحرانو، هغوی په خپلو امساګانو کونټیګانو کې پاره بنده کړې وه، نو پاره به خوځېده، نو دوی خلکو ته ښکارېده چې دا منډې وهي. او نن سبا داسې آلات شته دی، داسې کیمیکل شته په یو شیز باندې ووهي او هغه خوځي یا منډه وهي. دارنګ سحر کول، جادو کول په دروغو سره، چغلې چالاکۍ سره، او سحر د لاس په صفایۍ سره،
نو دا ټول اقسام د سحر او د جادو دي. او دغه اقسام د سحر او جادو نو علماء کرامو دینه منع کړی دا. جادوګر تتلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک جادوګر تلاړ او جادوګر ورته کومه خبره وکړه او دی تصدیق وکړو نو دی کافر شو په هغه څه باندې چې پیغمبر علیه السلام په کوم شي راتلل کړي، یعنی کم دین چې پیغمبر علیه السلام راوړی نو دی په هغې کافر شو. جادوګر ته مطلق تلل عموم جایز نه دي. بهر حال سحر واقع کېدل پچا کېدل نو دا حقیقت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر شوی او واقعیت تاسو ته بار بار اوریدلی په آخري سورتونو تفسیر کې. نو پیغمبر علیه السلام باندې جادو شوی و. سحر اثر کوي اگر کدا مشروع نه دی خو اثر اشتا او دا ضروری نه ده چې کم شی په شریعت کې نه نو اثر باندې کوي نو د خپل اثر کوي. هغې دپاره دم درود شتا او هغې د دفع دپاره علماء کرامو طریقې اختیار کړي دي. نو هغه طریقې استعمالول لکه د سورې بقرې په فضایلو کې علماء کرام ذکر کوي کم کور کې چې سورې بقرې تلاوت کیږي نو دغه کور کې به سحر اثر نه کوي، پیرې به اثر نه کوي، شیطانان به اثر نشي کوي او بالفرض کده کور کې پیرې شیطانان سحر وینو اب تختی دی زینا دا ځای به پرېږدي. نو چې سړی کوي دا طریقې د استعمال کی چا باندې سحر شوی د هغې لرکول په ښه طریقې سره علماء کرام کوي. لکه ډېر خلک دلته م راځي الحمدلله د هغې د سحر دفع کیږي، چا باندې جادو شوي لر کیږي د قرآن په آیاتونو سره کیږي. نو دفع د سحر خو ساحر ته او جادوګر ته تلل دا جایز نه دي. په دې آیات کې یو واقعه مشهور ده او واقعه د هاروت او د ماروت. آیات کې نمونه م راغلي هاروت او ماروت دو فرشتې وي. نو واقعه ورپسې داسې ده چې دا دو فرشتې الله را اولېږلې. الله د څه دپاره را اولېږلې نو اب آیات کې ذکر شي انشاءالله. فرشتې الله را اولېږلې چې د خلکو ته دا وښایي چې د سحر او معجزې په منځ کې فرق څه دی. ځکه خلکو نه دا هیرو چې دا پیغمبر موږ ته څه ښیي نو دا څه دي معجزه ده که سحر دی. نو فرشتې الله را اولېږلې چې خلکو ته د سحر او د معجزې په منځ کې فرق ښایي. نو خلک خو خارښتیانو نو هغې ته هغه څه زده کول چې په هغې کې نقصان خلکو ته ورتله. بهر حال واقع ورپسې دا مشهوره ده وایي چې کله الله دنیا ته را لېږلې نو دوی ته ووایي چې زه خو تاسو دنیا ته لېږم لیکن که زه تاسو ته شهوت درکم نو ګناهونه به در نه کېږي. دوی وایي چې نه کېږي. نو یو خدا ګوره د الله په حکم باندې اعتراض دی. الله ورته وایي چې شهوت در کوم نو ګناه به در نه کېږي او دوی وایي چې نه کېږي. دویم وایي چې کله را اولېږلې دا فرشتې دنیا ته نو دوی سره انسانی خواهشات مو شهوت هر څه ورسره نو دوی دنیا کې په یو ښځه باندې چې زهره نوم و په هغې عاشقانې شوې. نو هغې ته مطالبه د شراب څکلو د قتل وکړه چې تاسو قتل وکئ شراب وڅکئ. نو دوی داسې وکړل چې د هغې حکم یې ومنو قتل یې وکړو شراب یې وڅکل. بیا هغې سره بدکاري وکړه نو هغې ته په چل باندې اسم اعظم یاد که. نو هغه اسم اعظم باندې دعا وکړله نو هغې نه ستوری جوړ شو اسمان ته وختو اوس هم پړقېږي. علماء کرام د دې واقعې تردید کوي رد کوي دا واقعه چې د دې حقیقت نشته او د هغې یو څو وجې هغه انشاءالله زه ذکر کوم درته. یو تفسیر روح المانی کې ذکر کوي فرمای چې د دې قصې سندونه څه د پاسه سل دي یعنی دا قصه څه د پاسه سل سندونو سره واقع ده
لیکن محققین و مفسرین دینا هیڅ هم نه دي ذکر کړي. نو پته ولګېده چې دا دروغ دي. قاضی عیاض رحمه الله په خپل کتاب شفا کې لیکي چې د دې قصې نه هیڅ ضعیف یا صحیح حدیث د پیغمبر علیه السلام نه دی نقل. واقع مشهور ده خو پیغمبر علیه السلام نه ضعیف یا صحیح حدیث هغه نه دی نقل شوی. په تفسیر بحر محیط کې فرمایي چې د دې قصې نه هیڅ ثابت نه دي، یعنی د دې قصې د حقیقت نه سم ثابت نه دي، دا د ځان نه جوړه کړې شوی. تفسیر خازن کې فرمایي چې دا قصه دا واقعه مشهوره کړې وه یهودیانو او د دې روایتونه هم د یهودیانو د کتابونو نه راغستلی شوي او فرمایي چې هغوی دروغ جوړ کړي او د هغې دروغ جوړول په پیغمبرانو او فرشتو باندې خو مشهور دی او تاسو مخکې وامرېده. هغې ته په فرشتو باندې او په پیغمبرانو باندې دروغ جوړول دا خو څه لویه خبره نه وه. نو د دې وجې دا واقعه دروغ ده. تفسیر ابن کثیر کې فرمایي چې حق خبره دا ده چې دا روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کړي او هغه د کعب الاحبار هغې نه ذکر کړی دی او هغه د یهودیانو د کتابونو نه نقل کړی دی، ځکه دا د هغې د کتابونو عالمو بیا اسلام راوړو نو هغې نه نقل کړی دی. نو د دې وجې نه هغه واقعات چې کوم دي نو هغه صحیح نه دي. بیا علماء کرام فرمایي چې د دې قصې د باطلوالي دپاره او د دې قصې د بطلان دپاره شپږ وجې دي. یو دا چې عصمت د فرشتو دی، فرشتې معصومې دي او د دوی په عصمت معصومیت باندې اجماع د امت ده او د قرآن آیاتونه هم پرې راغلي، لکه سورة تحریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد. د جهنم باندې فرشتې ولاړې دي څوکیدارې، غلاظ شداد چې سخت دي، سختی کوونکې مضبوطې، لا یعصون الله ما امرهم، دوی نافرمانی د الله نه کوي. نو چې کله قرآن آیات دلیل دی د دوی په عصمت باندې نو دوی نه بیا ګناه څنګه وشو. دویم دوی وی چې دوی کله په عذاب کې مبتلا وي که نه، د فرشتو نه چې کله وی ګناه وشوه نو الله دوی ته اختیار ورکه فرشتو ته چې تاسو د دنیا عذاب خوښوئ او که د آخرت. نو دوی ورته وي چې د دنیا عذاب خوښو. نو د وختونه د بابل خار په کوی کې الټه راځوړندې شوې، نو په دغه وخت د سزا کې هم دوی خلکو ته سحر ښودو. نو چې کله سړی معذبي په عذاب کې نو هغه خلکو سره خبرې نشي کوي، نو دوی به بیا نو دام د دوی د بطلان دپاره. بله مسله دا ذکر کوي وی چې دا د عقل نم لرې خبره ده چې یو بدکاره ښځه دی په اسم اعظم سره د اسمان پړقېدونکې ستوری جوړ شي، دا خو د عقل نم لرې ده. یو ښځه بدکاره ده او هغه د اسمان ستوری جوړیږي. بله مسله دا ده چې په تاریخ او مخکینو کتابونو کې دي چې دا زهرا ستوری او دې سره دا واړه ستوري و دا د پخوانه د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې موجودو. نو بیا پکې زهرا څنګه وخته؟ لکه دا داسې قصه ده دا زمونږه پښتانه چې ذکر کوي چې لیلا مجنون و او دواړه بیا اسمان ته وختله نو به دا هغه قصه ده. بله مسله دا ذکر کوي چې کله الله تعالی دوی ته وویلې چې زه شهوت در کوم نو تاسو نه به ګناه کیږي، نو دوی د الله خبره څنګه رد کوله چې الله موږ نه کیږي؟
دا خو ممکن نه ده. نو د دې وجې نه د دوی دغه قصه دا باطله ده. او شپږمه مسله دا چې د دې واقعې او د دې قصې اس حصہ باندې قرآن یا حدیث دلالت نه کوي. نو چې کله دومره مسلې د دې د بطلان د پاره دي نو دا قصه باطله ده. ما ځکه ذکر کړه چې بعضې ځایونو کې به شاید تاسو اف ام باندې یا په ریکارډ کې بعضې ترجمې اورئ، نو بعضې اوقات داسي چې صرف دومره واوري چې دا واقع واوري، مخکې وروسته ته وانه وري، نو دوی وایي چې قرآن کې داسې واقع هم راغلی ده. نو ما دې دپاره ذکر کړه چې په دې باندې واپس رد وکړو ستاسو ذهن کې، که څوک یې درته بیانوم چې تاسو پې واپس رد کوئ. بس نن همدومره کافي و. انشاءالله العزیز سبا نه به د آیات تفسیر وکړو. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې، په گناهونو هم دافع قلم راخ کې، آخره خاتمه مو بالایمان کې، ایمان د زوال نه مو ساتې، د خپل قهر او غضب نه مو ساتې، شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساتې، حیا پردې را باندې واچولې کې، الله ظالم د ظلم نه مو ساتې، مظلوم د بددعاو نه مو ساتې، مخلوق د محتاجۍ نه مو ساتې. کریم الله خپل ځان ته محتاج کې، الله تا ته احتیاج زمونږ د پاره عزت او شرافت ته، الله د مخلوق د محتاجۍ نه مو ساتې. کریم الله د دروغو نه مو ساتې، غیبت نه مو ساتې، بهتان نه مو ساتې، لوی او تکبر نه مو ساتې، ریاکارۍ نه مو ساتې. زمونږ سینې په قرآن په علومو د قرآن باندې منورې کې، الله زمونږ سینې په نور د قرآن باندې منورې کې، الله مینه محبت هم د خپل کتاب قرآن سره پیدا کې، د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو سره پیدا کې، الله مینه محبت هم د خپل دین سره پیدا کې. کریم الله مینه محبت هم د خپل عباداتو سره پیدا کې، الله د خپل کور مسجد سره پیدا کې. رب څومره مسلمانان چې ستا د دین خدمت کوي، الله د دین په هر لار هر شوبه کې دی رب ته فاتح ناصر او مددگار شي. الله څومره خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي، ہر ز ہر جامع کی رب کے ہدایت پہ نصیب کی ہدایت ورتو کے، ازلی بدبختان ہدایت ازل نہ قسمت کی نہیں ربت ہلاک و تباہ کے، منگ مسلمانان شرون و فسادات و نہ پا امن و امان کے. کریم اللہ سمر بیماران دا اہل اسلامی کورونو کی، اسپتالونو کی، ناستو کسانو کی رب د نیک عمل لپاره ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کے. کریم الله سمره کسان ستا د کتاب تفسیر اوري، الله کم ځای کې خصوصا دلته چې کم کسان ناست دي، الله سره زمونږ حاجتونه پوره کې، مشکلات حل کې، الله په موږ ټولو باندې د حیا پردې واچولې کې، الله د دنیا آخرت د شرمندګۍ نه وساتې. کورونو کې زنانه ناستې دي، الله په سرونو د حیالو پټې واچولې کې، الله ضروریات پوره کې، مشکلات حل کې. کریم الله سمره خلق قرضداري، الله د غیب و خزانو نے قرضونه ادا کې. کریم الله سمره کسان جیلونو کې د دین په نسبت یا بے گناہ جیلونو کې پراتی د رهایت لپاره ورته اسباب مهیا کې، خپل کور اهل و عیال بچو ته په خیر عافیت سره راوستلې کې. کریم الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې، الله د چا اولاد نه کملا صالح قرآن خان دیندار اولاد ورکې، الله د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کملا صالح قرآن خان دیندار لوي کې. رب د چا کاروبار نه د حلال او کاروبار نصیب کې، الله د چا کاروبار وی برکت ورته پکې واچولې کې. رب سمره ژوند زندگی دې راکړې، ټوله موږ نه په خپل دین کې خرج کې، الله موږ نه د خپل دین خپل رضا کار واغستلې کې، الله د دین په هر شوبه لار کې استعمال کې، الله د دین د خدمت نه محروم مکه. کریم الله سمرا اساتذه کرام زمونږ ژوند دي، الله ټول ته د حیا عزت په جامه کې عمر دراز نصیب کې، الله د صحت جامه کې عمر دراز نصیب کې، الله د دنیا آخرت ضروریات پوره کې. کریم الله د خپل دین خدمت ته واغستلې کې، الله سمرا اساتذه کرام وفات دي، خصوصا استاد محترم قاری انارګل صاحب، الله قبرونو باندې انوارات نازل کې، اعلی مقامات بلند درجات په جنت الفردوس کې نصیب کې. کریم الله د چا والدین وفاتی یا د چا ورونه مشران کشران سمره کسان وفاتی، الله قبرونو باندې انوارات نازل کې.
کریم الله قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي د چا والدین ژوندي سره زمونږ د والدینو الله عمر دراز نصیب کې صحت جامه کې عمر دراز نصیب کې کریم الله د هغې د دعاګانو نه موږ محرومه مه کې الله د هغې د لاس سایه زمونږ په سر باندې همیشه د پاره لرې رب څومره را روان نسل دی خصوصا دلته کم ماشومان نوجوانان ناست دي کورونو کې جنکۍ ناستې دي الله سره د حسنین دوی ته ښکلي علوم نصیب کې الله ښکلي قاریان کې حافظان کې مفسرین مجودین کې الله مبلغین د دین ته جوړ کې الله د دین داعیان ته جوړ کې الله مفتیان قاضیان ته جوړ کې کریم الله زمونږ او د مور پلار د پاره د سترګو د یخوالي سبب وګرځي راتلونکي امت د پاره سبب د خیر وګرځي کریم الله زمونږ پکړې ګناهونو د عفو قلم راخ کې الله پټ ښکاره ګناهونه معاف کې سفر حذر گناهونه معاف کې الله د ژوند د لمحې لمحې سکند سکند گناهونه معاف کې کریم الله خپل رحمتونه را باندې را اوره الله خپل رحم را باندې وکي الله د خپل علم عمل او د رزق دروازې په موږ باندې را پرانستلې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.